ډیره محترم مسلمانانو، نن د جمعې د ورځ انشاءالله ډیره خاص ترینه، ډیره بهترینه او ډیره پاورفل وظیفه ده. د جمعې ورځ ډیره انتهایی برکت والا، عزتونو والا او د راحتونو والا ورځ ده. په دې ورځ باندې د الله جل شانه دربار کولاوی وي. څوک چې ته څه غواړي الله جل شانه ورته ورکوي. نو نن ورځ انشاءالله یو بهترینه وظیفه، یو جامعه وظیفه د یا حنانو یا منانو الله الصمد، دا وظیفه تاسو انشاءالله وکړئ. محترم مسلمانانو، الله جل شانه به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. که تاسو د ځمکې په یخ کې مثال په طور انختی یئ، الله جل شانه به مړه وباسي. ځکه چې په دې یا حنانو یا منانو محترم په دې نوم باندې الله جل شانه انسان د جهنم د کندو نه روباسي، انسان د دنیا د کندو نه روباسي او په ښکلي تخت باندې کېنوي. او بیا ورسره الله الصمد وظیفه هم شوه. محترم مسلمانانو، نو دا نور علی نور شوه. نو داسې بهترینه وظیفه به تاسو چېرته هم انشاءالله نه وي کړي. نن چې راته کومه زه وظیفه ښایمه، په کومه طریقه یې راته ښایمه، انشاءالله زما د خپل هغې رب نه امید دی چې تاسو به ورسره هغه انشاءالله خوشحاله یې، تاسو به ورسره کامیاب شئ. ستاسو حاجتونه مشکلات به الله جل شانه آسان وفرمایي. ځکه د الله تعالی در ډیر لوی دی. محترمو، د الله تعالی ذات ډیر طاقتور او زبردست ذات دی. ما او تا سره ډیر ذات محبت کوي. قسم په الله، خو د الله د محبت ذره برابر موږ ته نصیب شوه که نه، د دنیا ټول محبتونه مو ته نه هیر شي. د دنیا ټول لذتونه، د دنیا ټول خوندونه، خوند کو په خوراک کې وي، هغه خوند کو په مینه کې وي، هغه خوند کو په جما کې وي. ټول خوندونه او محبتونه به رانه هیر شي که د خپل رب سره حقیقي محبت وکړو. محترمو، دا داسې محبت دی چې انشاءالله تاسو زړه به غني وي، غني. تاسو زړه ته به دومره خوشحالي وي چې تاسو به وایئ چې موږ ته د هیڅ نه میلاویږي چې صرف د خپل الله جل شانه محبت راته میلاو شي. نو لومبنی څیز د الله تعالی محبت دی، اطاعت دی، بندګي ده. کوم انسان کې چې دا راله، ټول په ټوله الله جل شانه د هغه دی، د هغه خزانې، د رب کریم چې څومره خزانې دی، هغه د هغه انسان دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. الله تعالی ټول مسافر په خیر عافیت سره خپل کورونو ته راوستلی کړي. محترمو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه، یو جامعه وظیفه، د الله جل شانه ته خوښه وظیفه، یا حنانو یا منانو الله الصمد. دا محترمو دا یو طاقتوره وظیفه ده. په دې باندې چې د الله جل شانه نومونه دي، په دې چې الله جل شانه څوک راوبالي، الله تعالی په خپله فرمایي په قرآن کې چې زما ډېر ښکلي نومونه دي، په هغې نومونو ما رابلئ. په هغې نومونو کې بیل بیل تاثیر پروت دی، په هغې نومونو کې بیل بیل خوند او مزه پرته ده، په هغې نومونو کې بیل بیل د الله جل شانه د خزانو نه غوښتل موجود دی. محترمو، که دغه حاجت د پریشانۍ وي او که د غم وي، که د مشکل وي، که د واده وي او که د نکاح وي، که د ځوانانو هغه زندگی بدلول وي، هغه رب العالمین کوي. نن به زه تاسو ته انشاءالله دا وظیفه ښیم. په دې طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکړئ. هغه نوجوانان چې بهر وطنونو کې دي یا خپل کلي وطن کې دي، پریشان حاله دي، کاروبار وغیره یا نکاح وغیره، محبت وغیره څیزونه ورسره کمی دی، دغه نوجوانان زموږ سرمایه ده. الله تعالی دغه نوجوانانو ته ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي. دغه نوجوانان دی الله تعالی په خپل دین باندې منور کړي. دغه نوجوانان دی الله جل شانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې منور کړي او زندگی دی الله تعالی د عباداتو او د خوشحالو نه ډکه وګرځولی کړي. محترمو، یا حنانو یا منانو الله الصمد، دا به تاسو محترمو د 3 مونځونو نه پس کوئ. د ماسپښین مونځ نه پس، د مازدیګر مونځ نه پس
د ماښام او ماسخوتن لمونځ نه پس 4 لمونځونه نه پس به دا وظیفه کوئ. صحیح شوه. د هر لمونځ نه پس به 314 پېرې وایئ یا حنانو یا منانو الله الصمد په زړه سره به یې وایئ یا حنانو یا منانو الله الصمد چې د زړه ته د سکون، تسکین، راحت، خوشحالي راشي. مخکې به ترې 11 پېرې درود شریف وایئ، وروسته به ترې 11 پېرې درود شریف وایئ او د هر فرض لمونځ نه پس ماسپښین، جمعې په ورځ ماسپښین لمونځ نه پس مازدیګر، ماښام، ماسخوتن انشاءالله چې د 3-4 لمونځونو نه پس تاسو په یقین او دهان سره الله تعالی د ځان ته په غوښتلو سره تاسو وکړه، انشاءالله تاسو به نا امیده کیږئ نه. د الله جل شانه د سیړه به تاسو ته بهترینې صلې او بهترینې بدلې میلاویږي انشاءالله. په یقین سره یې وکړئ او که اوښکې مو سره 2-3 تویې کړي نو الله تعالی دغه اوښکې ډېرې محبوبې دي. د هغه ځوان اوښکې چې په ځوانۍ کې الله تعالی عبادت کوي دی به د قیامت په ورځ د الله تعالی د عرش د لاندې ولاړ وي. هغه نجنۍ چې په ځوانۍ کې د الله تعالی عبادت اطاعت کوي هغه به هم د الله تعالی په عرش کې سوري کې به لاندې ورته الله جل شانه دغه